تاسو دا کتلی دي چې پاکستان جوړ شوی دی نو د جنگونو اماجګاه جوړه شوې ده. په افغانستان کې چې څومره جنگ وشو، په هغه جنگ کې چې هغه جنگ زمونږ نو، هغه جنگ کې زمونږ ملک په هغې کې دا ایندھن په طور باندې استعمال شوی دی. د هغې جنگ اثرات نن تاسو ګورئ چې د هغې په وجه دهشتګردي څومره سیوا ده. نن زموږ په ښار باندې کلاشنکوف کلچر عام دی، نن بم دواکي دي، نن بتخوري ده، نن د یو سړي ژوند محفوظ نه دی. نن زمونږ خلکو سره که لږه ډېره پیسه ده، پر خپله صوبه کې کاروبار نشي کولی، روزګار نشي کولی، ځکه چې دلته معاشره دومره تباه برباد شوه چې نن دلته یو شریف سړي ته ژوند تېرول ګران دي. تاسو ټول دا ګورئ، دا صرف او صرف دا 40 کاله د افغانستان کې چې کوم جنگ وشو د دې جنگ اثرات دي. هسې زه تاسو نه تپوس کوم چې موږ ته خو لوی تصویر پیش شو چې کله د روس خلاف جنګ و، ویل سرو کافرانو خلاف جنگ دی. د هغې به موږ ته دا ښیي چې د هغې موږ ته فایده څه میلاو شو بغیر د بم دماکو نه، د خودکش دماکو نه، د کلاشنکوف کلچر نه. وار آن ټیر راغی، د امریکې جنګ و، موږ پکې رالو، زمونږ فاټا تباه برباد، زمونږ پښتانه تباه برباد. په لومبي ځل په خپله صوبه کې په خپل ملک کې خلک د خپل کور نه بې کوره شو، د خپلو خلکو خلاف اپریشنې وشوې. چېرته په دنیا کې داسې نه دي شوي. تاسو وکتل د سوات خلکو سره څه وشو، د باجوړ خلکو سره څه وشو. یعنې زموږ تاسو ټول چې کم تکلیف او کوم مشکل نه تیر شو، او خاص کر پښتانه چې په دې کې کم تباه برباد شو، چېرته په تاریخ کې شوي دي چې په خپلو خلکو باندې اپریشنې شوي دي، د خپل خلکو بې عزتۍ شوي دي، خپل خلک د کورونه وباسلي شوي دي، کلي روان شوي دي. دا څه وجه چې زموږ پالیسي خپله نه وه. موږ صرف او صرف چې د امریکې نه یو مشرف ته یو ټلیفون شو چې موږ سره یې که دښمنې، هغه سمدستي په ځمکه پروت وی چې تا سره یم. داسې ده یو لیډر عمران خان چې کله د افغانستان نه د امریکې فوجونه ووتل او بدترین شکست یې وخوړه، نو پاکستان کې زموږ حکومت و، موږ ته یې ویل چې موږ له باډې راکوي. عمران خان په ټي وي انټرویو کې پبلکلی اناؤنسمنټ وکړو چې ایبسولوټلی ناٹ. دا د یو قومي لیډر، د یو غیرتي لیډر صرف دا خبره وه چې زه نور جنګونو کې شمولیت نشم کولی، نور د جنګونو څه نه جوړېږم، نور جنګونو کې زما وس نشته. زه په ملک کې امن غواړم، زه په ملک کې سوکالي غواړم. په دنیا کې چې هر چېرته جنګ وي په هغې کې مونږ د امن کردار ادا کولی شو، خو د جنګ په طور باندې کردار نشو ادا کولی. او د هغې پالیسۍ اثرات څو؟ د هغې پالیسۍ اثرات دا و چې زمونږ په دور کې د ډرون اټیک شوی و، بم دماکې شوي وي. زمونږ وطن کې شکر الحمدلله زمونږ په دور کې امن طرف ته روان شوی. او نن تاسو وګورئ نن څه حال دی. افغانستان سره ستا تعلقات خو تاسو اندازه ده چې څه حالت روان دی. خدای دې خیر کړي چې څه حالت روان دی. او برون چې ایران کم کار کړی دی، لکه دا زمونږ ملک دی چې ایران به راځي او زمونږ په ملک باندې به اټیک کوي. بل طرف ته هندوستان، یو چاینا پاتې ده ستا باډر باندې. ایران سره دشمني شوه، افغانستان سره دشمني شوه، انډیا سره ستا زړه دشمني ده. موږ یو خبره کوو چې زمونږ په پاکستان کې دننه که هر څومره اختلافات وي، خو موږ دنیا ته بهر وایو که هغه انډیا دی او خاص کر ایران ته موږ دا وایو چې دا تا کوم کار کړی دی، تا د پاکستان قوم د عزت او د حمیت باندې حمله کړې ده. موږ به د پاکستان قوم په حیثیت باندې ستاسو نه تپوس کوو انشاءالله تعالی. خو دا ناکام خارجه پالیسي ده چې موږ نن د خپلو سرحداتو حفاظت نشو کولی. بل طرف ته پاکستان کې دننه سیاسي طور باندې چې کوم بېچیني ده، تاسو ټول دا خبره وکړئ چې چېرته یو سیاسي پارټۍ سره دومره ظلم شوی دی. زموږ لیډر په جیل کې 200 نو زیات په هغه باندې مقدمات دي، او هغه مقدمې دي چې د هغې څه وجود نشته، د هغې څه حیثیت نشته. هر چا ته پته ده، دې کې څوک داسې دي چې هغه ته پته نه شي دا ټول د دروغو مقدمې دي، د دروغو کیسونه دي، فراډ دی، صرف د دې لپاره چې الیکشن نه پاتې شي. زه تاسو نه دا تپوس کوم چې دا اقتدار او دا اختیار دا د عوامو حق دی که دا څو د بیروکریټو د غټو غټو افسرانو او د حکومت کې په غټو پوزیشنو خلکو ناستو حق دی؟ د عوامو حق دی.
دا اختیار تاسو سره دی کنه دا وس تاسو سره فیصله به تاسو کوئ او نور پارټو والا وایي موږ ته خو اشاره ملاو شوې ده موږ سره خو فیصله شوې ده وایي موږ ته میدان خالی دی زه تاسو نه تپوس کوم چې تاسو د خپل حق تپوس کولی شئ د خپل ځان تپوس کولی شئ د خپل حق دپاره جنګېدی شئ د خپل حق دپاره راوتلی شئ د خپل حق دپاره جدوجہد کولی شئ ووټ اختیار چا سره دی چا سره دی چا سره دی تاسو سره دی تاسو سره دی نو دا راته ووایئ چې دا به صرف په کټ کې په ناسته کېږي که دا به راوتو سره کېږي دا به محنت سره کېږي دا په جدوجہد سره کېږي وروره ما باندې خو هر قسم مشکل راغی تکلیف راغی زه عمران خان سره لکه د غر ولاړم لکه د غر ولاړم چې څه ما 29 سال تېر کړه ما ته ډېر عجیبه ښکارېږي چې زه قرآن مجید په لاس کې علم 29 سال مې تېر کړه 29 سال جیل مې ورسره تېر کړ د 150 نه زیاتې کیسونه را باندې راللو خو زه وایم عمران خان زه عمران خان یم زه عمران خان یم زه تحریک انصاف یم زه تحریک انصاف یم ما 9 کاله صوبایي صدر پاتې شوم 9 کاله په دې صوبې کې پارټي ما اسټیبلیش کړې ده پارټي ما منظم کړې ده پارټي ما په پرمختګ بوتلې ده ستاسو په سپورټ باندې ستاسو په مدد باندې تاسو را سره ملګرتیا کړې ده خو دا سره وعده کوم حلفن خو تاسو به را سره به حلف کوئ زه ټول به حلف کوو ټول به حلف کوو چې موږ به د خپل نظریې سره یو موږ به د عمران خان سره یو کلک په کلک به ولاړ یو په نره به ولاړ یو مضبوط به ولاړ یو د کام دپاره د وطن دپاره انشاءالله تعالی نو تاسو راته دا وایئ ټول را سره پاسئ چې کم کسان دا وایي چې نن نه پس په دا کمپین زه چلوم دا لګو عمران تیرے جان نثار بے شمار عمران تیرے جان نثار بے شمار تیرے جان نثار بے شمار ثوابی آخری ثوابی آخری ثوابی زه دا وایم چې دا کمپین به تاسو خپله چلوئ که نه وخت لږ دی خو تاسو خو ډېر یئ که نه هر سړی به د خپل یونین کونسل نه بلکې د خپل ویلج کونسل ذمهواري څه پوزیشن دی مینیوالو شته به کې مینیوال اوچت کوي لاسو ټوپیوال لاس اوچت کوي ټوپیوالو کوټې والا کلابټو زروبۍ ټول ان شاء الله بټاکړه شته پکې غدون په ټوله ځهول غدون به غټای کړه ان شاء الله غټای با داوله ګور الله غدون به غټای ان شاء الله پنلا باندې پکلک باندې په مضبوطه باندې ان شاء الله تعالی زه دا وام وروره که تاسو نه خار سره جوړ کړئ د خلکو پړه کې عمران خان نه خلا ان شاء الله د خلکو دا الله لګول کا ټول بکلا ګوندې ان شاء الله کا دا جنډې اوچتې کوي جنډې ټول اوچتې ونیسئ دا جنډې اوچتې کوي خی خلکو ته وښایي دا جوش وښایي جنډې اوچتې کوي ټول جنډې اوچتې کوي زه تاسو نه یو بل تپوس کوم دا 14 میاشتې د پی ډي ایم حکومتو 14 میاشتې په دې بیا 14 میاشتې کې د یو خښته راوړل ضلع ته
زه دا تپوس کومه چې دا لیډران چې دی ځان ته وایي د الیکشن ته سملې تلېږي تاسو نو دی کې دومره صلاحیت شته چې ستاسو حق وګټي د ګډون نه مراد تاسو نه چا اخیستي دي نواز شریف دا د ګډون مراد تاسو نه چا اخیستي دي نواز شریف یاد دي ورته که نه یاد دي دا اوبه د نه چا اړولې دي نواز شریف چا د نه اړولې دي او د ګیس دا پیپونه نه چا تختولی وو مقامه تختولی وو که نه او چوکر در باندې چا خورولی وو چوکر در باندې چا خورولی وو او دا راته وایي چې تاسو له عزت کې مې پاټۍ در کړی دی او دې چا در کړی دي چا په پاکستان کې په غټ پوزیشن ساتلی دی زه تاسو نه تپوس کوم الحمدلله ستاسو په تیرو ټولو باندې میډیکل کالج یونیورسټۍ جوړې شوي دي که نه جوړې شوي ستاسو په دې وټونو باندې دا شاته وګورئ دا کالجونه ګراونډونه جوړ شوي دي که نه اسپتالونه جوړ شوي دي که نه جوړ شوي روډونه جوړ شوي دي که نه جوړ شوي ډیمونه جوړ شوي دي که نه جوړ شوي د بجلی کار شوی دی که نه شوی دا لږ ډېر چې کم پاتې دی انشاءالله باقي به حساب کتاب کوو خو دا الیکشن ګوره د غیرت الیکشن دی دا د پښتو الیکشن دی د پښتو د څه الیکشن دی دا عمران خان سره پښتو کوو که نه تاسو به ما سره پښتو کوئ دا کسان جوړ سره شوي دي پښتو به را سره کوئ که نه کلکه پښتو به را سره کوئ ورورولي به انشاءالله پښتونولي به انشاءالله تعالی کلکه ملګرتیا به انشاءالله تعالی زه به ګڼمه دا الیکشن به زه نه کوم دا به تاسو کوئ تاسو به کوئ انشاءالله روزئ به انشاءالله تعالی خلک به پوه کوئ انشاءالله تعالی زه دا صوابۍ نه ټول پاکستان ته میسج ورکوم چې په صوابۍ کې 15 صوبې دواړه قومي سیټونه دي مبارک شي صوابیوالو او انشاءالله چې څنګه زمونږ حکومت راشي نو بیا به صحت کارت انشاءالله صحت کارت به بحال کوو انشاءالله تعالی عمران کرارا آزادی عمران دا لګو